ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو زبردسته وظیفه د ډېرو علماو په نیز باندې ډېره احسنه وظیفه ده او ډېره قبول کړې شوې وظیفه ده. محترمو کم مسلمانان خویندرونه چې پریشان حاله وي د هغې پریشانو ختمېدو دپاره دا وظیفه بې انتها مقبوله او طاقتوره وظیفه ده. کم مسلمانان چې هر رنګه حاجت کې راګیر وي او صرف دا وظیفه وکړي د الله جل شانه په لوی احسان او اراده دا وظیفه ډېره د کمال وظیفه ده. محترم مسلمانان دې به ستاسو انشاءالله الله تعالی زندگی بدله کړي. د زندګۍ کوم موړ چې هغه ګډ وډ دی هغه زندګۍ موړ به د الله تعالی جوړ کړي. په زندګۍ کې چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات به د الله تعالی پوره کړي. په موږ کې کار دا دی کله چې موږ الله تعالی ته حاجت پیښ شي نو هغه وخت کې الله تعالی یادو، بلکې الله تعالی یو فرشته مقرر کړي او فرشتې داسې مقرر شوي چې انسان په تکلیف کې الله تعالی یادوي نو الله تعالی دې په خوشحالۍ کې هم یادوي. مثال په طور یو انسان دی په هغه باندې اوس غم دی، هر قسم غم چې دی، کو د رشتې غم دی، کو د قرضونو غم دی، کو هر غم دی، نو دی اوس په دې غم کې الله تعالی یادوي نو دا انسان به الله تعالی په خوشحالۍ کې یادوي. یا مثال په طور یو انسان دی د هغه خو په هغه خوشحالي راغلی، د هغه کره واده دی، د هغه کره حادي ده، د هغه نکاح ده، د هغه قرضونه ختم شو، د هغه مشکلات ختم شو، د هغه بچي کامیاب شو، د هغه بچو ډېر روزګار او ډېر مال او دولت یې وګټلو، دا د خوشحالۍ مقام دی. اوس نو که دې خوشحالۍ مقام باندې یعنې دې خوشحالۍ په دې وخت باندې ته الله تعالی یاد کو نو بیا به ته الله تعالی د خفګان په وخت کې یادوي. موږ الټه شوي کله چې به موږ خوشحالي راشي د خوشحالۍ کې موږ الله مکمل هیر کړی وي، بلکې تر دې پورې چې د الله تعالی سره دښمني بیا په دغې خوشحالۍ کې کوو. لکه مثال په طور د چا کره واده دی، یو تورسرې واده دی، یو هلک واده دی، خوشحالي ده، واده عبادت دی، خوشحالي ده، نکاح کول سنت دی. من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. نو الله تعالی پر زلو شهیدانو ثواب ورکړي، سلو شهیدانو. دا یو خوشحالي ده، خو دې خوشحالۍ کې موږ الله تعالی بیا خفه کوو، بیا ډمتوب کوو، ګانې بجانې وایو، نری لوپټې وي، پنسې ښکته وي، د زنانو پنسې بره وي، د هلکانو ښکته وي، لباس د سنتو خلاف وي، مړوندونه او خپې ښکاري، ټول وجود چې دی دا ښکاري، داسې زنانه ښکاري لکه په اغوستي لباس کې چې زنانه لغړې وي. محترم مسلمانانو دا د الله تعالی د خفګان نښې دي او داسې لوپټې مچولې وي چې د الله تعالی لعنت را باندې راورېږي. نری لوپټې وي چې هغې کې سر مبارک ستاسو ښکارېږي. نو لهذا دوه موقع الله تعالی موږ باندې راولي، یو د خوشحالۍ یو د غم. د خوشحالۍ په وخت کې به الله تعالی نه هېرو، د الله تعالی نافرماني به نه کړو، دا وعده وکړو انشاءالله. بیا د خفګان په وخت کې به الله تعالی بیا تا نه هېروي، بلکې ستا دپاره به فرشتې الله تعالی ته وایي الله دا اواز اشنا اواز دی، دا اواز موږ اورېدلی دی، الله د ته په خوشحالۍ کې یاد کړی، الله دی اوس پریشان حاله دی، الله د مرسته وکړي. نو الله تعالی بیا د انسان مرسته کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معزز محترمو قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو تاسو به روغ جوړ یې د صحت په جامو کې به الله تعالی مو دغه رنګ روغ جوړ خوشحاله او باد لره. الله تعالی مو کامیاب کړه. ټولو مسافر رضی الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. څومره هم چې مسافر دي، کو یورپ کې دي، کو پاکستان کې دي، او کو په سعودي عرب کې دي، بهر ملکونو کې هر ځای کې چې مسافر دي او زما غږ ورته په څه طریقه باندې رسي، یا زما د غږ د هغوی میاندې اوري، د هغوی بیبیانې اوري، د هغوی وروڼې اوري، هر څوک چې اوري دغه مسافر له د الله تعالی د دواړو جانو خوشحالۍ ورکړي او دغه مسافر د الله تعالی خپلو کورونو ته په ډکو منګولو راوستلی کړي. دغه مسافر د الله تعالی د هر سړ نه حفاظت وکړي او الله تعالی د حامی او ناصر مددګار شي. محترمو نن زموږ وظیفه د حسبي ربي مربي وظیفه ده. دا یو ارجن حاجت دپاره هم کولی شي، داسې یو بل مشکل دپاره هم کولی شي. حضرت مولانا امیر بجلیګر نور الله مرقده هغه هم دا وظیفه ذکر کړې چې چاته هم د دنیا یو مشکل حاجت پیښ شي، هو د قرض وي، که د نکاح وي، که د هر رنګ معاملې وي، نو هغه د حسبي ربي مربي دا وظیفه شروع کړي په یقین سره. زما دپاره زما رب هغه کافي دی، هغه شافي دی، په هغه توکل کوم، د هغه خزانې ډکې دي، د هغه ذات لوی دی، هغه حاجت روا ذات دی، هغه مشکل کشا ذات دی.
چې کله زما تاسو په الله تعالی ګمان نیک وي نو الله تعالی به را سره ښکلي معاملې فرمایي. نو محترمانو د دې دوه طریقې دي. یو خو د حاجت دپاره 314 پیرې ووایئ، یو 2 رکعته نفل هم ورسره وکئ او بیا 314 کرته ووایئ. مخکې وروسته د درود شریف 11 کرته ووایئ. بیا الله تعالی په فریاد او په ژړا او په اوښکو سره په ندامتیا سره په خفګان سره په عاجزۍ سره ځان خورئ که موږ خورئ هسې هم یو. الله تعالی لوی ذات دی. الله تعالی ته خپله پوزه تندی په ځمکه وسولوه، وژاړه الله دا حاجت مې ولې نه پوره کېږي، الله مشکل راله ختم که. الله ستا خزانې لوی دی. الله ته هغه الله چې موسی علیه السلام له په دریای نیل کې 12 لارې ورکړي. الله ته هغه ذات الله چې ابراهیم علیه السلام د په اور کې وپالو، 40 ورځې په اور کې تېرې کړې، اور ورته څه نه وي. الله ته هغه ذات چې حضرت عزیر علیه السلام د 100 کاله اوده کو او د هغه خر د خاورې ایرې کو، یعنې مړ شو او د هغه چې واپس یې راپاسه خر د مولا روغ کو، جوړ کو، ژوندی دی کو، خوراکونه هم تازه و. الله ته هغه ذات چې 314 کاله اصحاب کهف په غار کې الله ته اوده کړي. الله ته هغه ذات چې هر عیسی علیه السلام دی الله بغیر د پلاره پیدا کو. داسې ممکن ده؟ خو الله تعالی ته ممکن نه ده. الله تعالی ته هر څه کن فیکون دی. الله ته هغه ذات چې آدم علیه السلام دی بغیر مور او پلاره پیدا کو. الله ته هغه ذات چې حضرت حوا رضی الله تعالی د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا کړ. الله ته هغه ذات چې اسمانونه دی پیدا کړي، ځمکې د الله تعالی تعریفونه بیان کړي. الله تعالی په خپل تعریف خوشحالیږي. موږ د چا تعریف کوو که نه، پلانکې خو داسې دی، ډېر سخي دی، ډېر اخلاق یې ډېر ښه دي، پلانکې دی، ډینګری دی، هغه زنانه ډېره ښه ښځه ده، پلانکی د اخلاق یې ښه دي، خاوند سره رویه ښه ده، بچو سره تربیت ښه کوي. اورو که نه، پخپله موږ وایو د انسان صفت کوو. نو که انسان په ټایم باندې څومره چې خوشحاله شي، او که په ټایم باندې نه وي که نه، چېرته بهر وتلی وي نو بل څوک ورته وي د هغې سم تعریف دې کو، سم صفت دې وي کېده، نو هغه سمه خوشحاله شي، نور هم ځان کې چینجنګ راولي. دغه رنګ محترمه دا هم مخلوق دی. څوک چې د الله تعالی صفات بیانوي الله تعالی پرې ډېر زیات خوشحالیږي. الله تعالی د انسان حاجتونه پوره کړي. هغه ده الله تعالی به هم حاجتونه پوره کړي. دویمه طریقه هغه دا چې 70,000 مرتبه یو عالم ذکر کړي دي چې 70,000 مرتبه د وظیفه شروع کوي. حسبي ربي مربي روزانه یې وایي، مخکې وروسته درود شریف وایي، روزانه ورسره 2 رکعته نفل هم کوئ. د الله تعالی نه غواړئ په ژړا فریاد سره، په عاجزۍ سره، انکسارۍ سره. الله جل شانه به انشاءالله حاجتونه پوره کړي. بل څوک نشته زمونږ نه څوک زمونږ حاجتونه پوره کولو والا شته، نو زمونږ څوک قرضونه ختمولو والا شته. صرف د الله تعالی ذات دی، هغه ذات چې زما ستاسو په سر باندې استوا دی. الله تعالی زما ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي د خپل هغه لوی دربار نه. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله.